په معاشره کې یو ګناه عامه شوې ده، یو طرف ته یو مسلمان هغه ووجلی شي نو دی شهید شو، په اعلی مرتبې پای شو، خو بل طرف ته دا څوک چې ووجي او دا څوک چې قتل کی، د مؤمن او د مسلمان دا قتلول دا یو عظیمه ګناه ده، دومره عظیمه ګناه ده. ما کوم روایت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي لقتل المؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا، چې مسلمان راولګي او بل مسلمان ملکی او د قتل کی، دا دومره عظیمه ګناه ده، الله سبحانه و تعالی باندې دا دومره درنه ګناه ده چې د دنیا دا څومره څیزونه دي دا د ذره ذره شي، دا د ټوکلي ټوکلي شي، الله سبحانه و تعالی په دې باندې دومره نه خفه کیږي لکه چې یو مسلمان څوک مړ کړي او قتل کړي، او په دې باندې څومره الله سبحانه و تعالی خفه کیږي. لقتل المؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا، دا دنیا دې ختم شي، دا دې ریزه ریزه شي، په دې کې دې هیڅ شی پاتې نشي، په دې باندې الله دومره نه خفه کیږي څومره چې په دې خبره خفه کیږي چې یو مسلمان ووژلی شي. د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ متعلق راځي. عبدالله ابن عمر ډېر عظیم صحابي دی او په هغه صحابه کرامو کې دی چې بعضې صحابه کرام هغو ته ډېر زیات احادیث یاد وو، هغه اووه صحابه کرام دي، نو په هغه اووه صحابه کرامو کې یو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دی، د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زوی دی. د یو ورځ طواف یې کاو، چکر یې لګاو، په منځ کې ودرېد او خپلو ملګرو ته یې وویل چې دا کعبه د دې ډېر لوی احترام دی او ډېر لوی عزت دی، او دومره لوی عزت الله سبحانه و تعالی کعبې له ورکړی دی چې کله ورته یو انسان یو پیر مونځ وکړي، یو پیر، نو که دلته کې مونږ مونځ وکړو، اوس د جمعې مونځ به کوو انشاءالله، نو الله سبحانه و تعالی مونږ له په دې باندې د یوې جمعې د مطابق چې څومره ثواب دی هغه مونږ له راکړي. خو که چېرې دا مونځ دی د کعبې مخې ته وکړه، مخامخ دې هغې ته وکړه، د دې کعبې له الله دومره لوی شان ورکړی دی لکه چې 1,00,000 جمعې دې هلته کې کړي، 1,00,000 پیر دې د جمعې دا مونځ دغلته کې کړی، دومره اوچت شان یې ورکړی، او دومره اوچت شان یې ورکړی دی چې کله کعبې ته هسې هم ګوري نو د الله سبحانه و تعالی د طرف نه په تا باندې 100 رحمتونه راوړي، دومره اوچت شان یې ورکړی دی. خو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ خپلو ملګرو ته وایي کعبه مخاطب کوي او عرض کوي چې ای کعبې ستا دومره اوچت شان دی، ستا دومره اوچته مرتبه ده، که چېرې یو کس دا زړه وکړي کوداله او کشۍ راواخلي او تا راورانه کړي او بیا دې روغه کړي او بیا دې ورانه کړي او یا ځله تا ورانه کړي او بیا دې جوړه کړي، نو دا الله سبحانه و تعالی دومره نه خفه کوي څومره چې یو مؤمن راولګي بل مؤمن، یو مسلمان راولګي بل مسلمان قتل کړي، په دې باندې چې الله څومره خفه کېږي. او یا ځله دې کعبه ورانه کړه، د دې نه عظیمه ګناه ده د دې خبرې چې یو مسلمان دا ووژلی شي او دا قتل کړی شي. اندازه ولګوي وروڼه، اوس کعبه څوک رانولی نه شي چې څوک ته مخامخ کېږي. قرآن کې الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي ومن یرد فیه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب علیم، چې چا ورته په بده سترګه هم کعبې ته وکتل، الله سبحانه وتعالی وایي زه مکمل ختمومه، سخت عذاب وله ورکومه. خو لیکن د دې ګناه دومره عظیمه ګناه ده چې یو انسان مسلمان قتل کی نو د کعبې د اویاو ځلو ورانولو نه هم د دې ګناه زیاته ده.
بس اندازه ولګوئ زمونږ په معاشره کې د مسلمان قتل دا یو معمولی غونډه کې شی ګڼلی کېږي. سره څوک دا وایي نه چې یاره دا مسلمان دی د قتل ناروا دی حرام. په یو لوی ځای باندې زمونږ ورونه قتل په 1000 او په 100 روپو باندې چې کوم دی نو زمونږ ورونه قتلونه کوي. دومره ارزان شوی دی دومره کمزورې شوی دی د مسلمان دا قتل. او بیا خاص کر زمون پښتانه رونه چې ما یو قصه کته هغې کې لیدلي وو چې یو ماشوم د کور نه راغی او دکان ته ودرېد چې ما له ټاپي راکړه 1 روپۍ د روپۍ 2 ټاپیانې کېدې دکاندار وله 1 ټاپي ورکړه. کور ته لاړه مور ته تپوس وکړې دا ولې تا راوړه بس دکاندار دا راکړه. مور غویمه جوړه کړه دا خو 2 کېږي. لارې خبر شو لارې په دکاندار پسې راغی دکاندار ورته هم دا یوه کېږي. په دې کې خبره جوړه شوه تر دې حده پورې چې هغه پلار یې تماچه راواغسته او دکاندار یې وشي په اتانې باندې دکاندار مړ کړ. معامله دومره اسانه شو درون حالانکه د قتل دا عظیمه ګناه چې څومره وعیدات راغلي دي په قرآن مجید کې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو کې. تاسو مشهور واقعه ده د حضرت آدم علیه السلام د زامنو د قابیل او د حابیل. آدم علیه السلام چې کله الله سبحانه وتعالی پیدا کړ او حوا علیه السلام ورسره هم پیدا کړه د ګسې پختۍ نه نو طریقه کار به داو چې په کال کې به 2 ماشومان کېده په یو کال کې به 2 ماشومان کېده. نو اوس درونو خو نکاح درست نه ده د خپل خویندو سره خو طریقه کار به داو چې دې کال به کم یو به هلک پیدا کېده په یو کال او یو جینۍ په بل کال باندې هم هلک او جینۍ. نو د یو بل سره په کم کال چې به هلک او جینۍ پیدا شوي د یو بل سره به نکاح درسته نه وه. د بل کال د جینۍ سره به هلک نکاح کوله او د هغه بل کال هلک به د اولني کال د جینۍ سره نکاح کوله. دا یو طریقه کار یو قانون الله سبحانه وتعالی جوړ کړو. د آدم علیه السلام دغه کلونو کې بچی پیدا شو د قابیل سره یو جینۍ پیدا شو او د حابیل سره پیدا شو. د قابیل سره چې کومه جینۍ پیدا شوې وه نو هغه ښکلې وه حسن ولا الله ورکړو او د حابیل سره چې کومه پیدا شوه نو هغه د حسن نه کمزورې وه. نو د قابیل دا ووایي چې نه زه خو به هم د خپلې خور سره ځم ما سره چې کومه پیدا شو د دې سره نکاح کو. حالانکه د الله د طرف نه خو اجازت نه ونیسي چې د حابیل سره کومه جینۍ پیدا شوه په کار دا چې قابیل د هغې سره نکاح کړی. آدم علیه السلام په دې درمیان کې حج لاړ. حج ارکان ادا شو کله چې واپس راغی نو الله چې کله دا اوبه پیدا کړې نو دا خوږې وي په دې کې خپل میټاس و خوږوالی و شیریني و پکې. چې آدم علیه السلام واپس راغی نو 3 حصه اوبه هغه تروې شوې وې خرابې شوې وې په ځمکه باندې. یو حصه اوبه صرف چې کوم دی نو دا اوس چې کومې پاتې دي دقه شانتې وي. او چې وی کتل په خپل کلی کې باغونو ته او د میوو ته وکتل نو الله سبحانه وتعالی داسې یو نظام پیدا کړی چې د دغې دوره پورې به ټولو ونې چې څومره وي هغې به میوې نه وي. چې آدم علیه السلام وکتل نو 3 حصه په دنیا کې چې څومره ونه وه هغې میوه پرېښې وه او 1 حصه داسې د ونو پاتې وه چې هغې به میوه نیوله. آدم علیه السلام تپوس وکړ چې دا ولې دا معامله داسې شوې ده دا اوبه ولې خرابې شوې دي دې بوټو دې ونو دا میوې ولې پرېښودې دي. جبریل امین راغی او هغه ورته پوره قصه بیان کړه چې ستا 2 زامن قابیل را لګېدلی دی او حابیل یې وجلی دی. الله سبحانه وتعالی ته د حابیل دا مرګ د دې مسلمان دا مرګ دومره ګران دی چې د هغه میوو نه هغه د ونو نه هغه میوې هم ختمې کړلې او د اوبو نه هغه میټاس او خوږوالی هم ختم کړی. نو دومره عظیمه ګناه درونو
قرآن مجید کې الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي من قتل نفسا بغیر نفس فكأنما قتل الناس جميعا. که مسلمان راولګید او خپل مسلمان ورور مړ کړ، یا یو عام کس راولګید او مسلمان مړ کړ، بنی اسرائیل ته الله سبحانه وتعالی خطاب کوي وګوره یاد ساتئ دا دومره ګران کار دی په الله سبحانه وتعالی باندې، دا الله سره د دې دومره لوی وزن دی د دې کار. فکأنما قتل الناس جميعا، چې گویا دی انسان یوازې یو کس نه دی وجلی، دا ټول مخلوق دی وجلی. نن موږ ته هر سره معمولي غوندې ښکاري، د انسان قتل دا معمولي ښکاري، هر څه زیات شو، قتلونه زیات شو چې سحر پاسې جوړوي دومره چې کم دی نو وجل، دومره چې کم دی نو په دماکه کې چې کم دی نو شهیدان شول. اندازه ولګوئ په دې باجوړ کې څو ورځې مخکې څومره عظیم ظلم وشو، شپېته اویا کسه چې کم دی نو هغه شهیدان شو. ګناه یې وه؟ څه ګناه یې وه؟ هېڅ ګناه نه وه. 200 2.5 سوه هغې کې خلک چې کوم دی نو زخمیان شو، بعضې اوس هم د مرګ په حالت کې پروا نشته. څومره عظیم جرم روان دی. غټ خو پرېږده، په غېږو کې خلکو د ځان سره ماشومان چې پروګرام له څوک ځي نو ماشوم د ځان سره اکثر بوځي، د ګوتې نه یې ونیسي او بوځي، هغه چپلې اوس هم پرتې، دومره دومره چپلې دی د ماشومان. دقې ماشوم اخر څه ظلم کړی، دا هم د شهادګردو، دا هم څوک وجلی و، دا هم د چا خلاف سازش کړی نه و کړی. دومره یو ظلم روان دی، یو بربریت روان دی. او په داسې ځای کې په هغې کې قرآن او حدیث ویلی کېږي، په هغې کې د امن پیغام خورېږي، په هغه ځای کې دغې ظالمانو چې کوم دی دغه دهشتګردي وکړله. د افسوس خبره دا ده چې وجلی کېږي هم مولا او بدنامیږي هم مولا، قرباني هم مولا ورکوي او وروسته بیا خبرې کېږي هم په مولا پسې. لیکن یاد ساتئ د دنیا دا نظام دا یو نظام دی، دا به رواني. څوک چې د داسې قسمه خبرو مخې ته راغی او هغې خپل ځان بچ ونه ساته د داسې قسمه معاملاتونه، یاد ساتئ یو ورځ به داسې لګي چې د میزان تله به لګي، د هر یو انسان سره به حساب کتاب کېږي. هغه به د خپلو کړو چې څومره څه اعمال یې کړي او څومره یې څه کړي، هغې ګوره جواب به ورکوي. او د یهودیانو دا سازش دی، د مخکې نه دا سازش را روان دی، د هغوی کار به دا و چې انبیاء کرام به یې قتلول. یقتلون الانبیاء بغیر حق، انبیاء کرام به په هغه زمانه کې معزز خلک، هغه انبیاء کرام، هغه انبیاء به قتلول، بر نه حقه به قتلولې. څه ظلم، څه زیاتې، نه کنزل، نه ردې بدې، نه پوله، نه پټې، دغه انبیاء کرام به قتلول. او په دغه سازش تحت په دې زمانه کې علماء کرام، طلباء کرام، د قرآن خادمین، دا خلک دغه خلک راځي د چا په چال سره، د چا په وینا سره، او دغه علماء کرام دی قتلوي. وګوره یاد ساتئ وروڼو، یوازې په قتل کې هغه سړی چې هغه ماشین او ټوپک راواغسته، هغه بارود راواغسته او سړی والوزاو، دا ملوث یوازې نه دی، په دې کې هغه سړی هم ملوث دی چې کوم سړي د ته لاره وښودله. حدیث مبارک کې راځي، د ترمذي شریف روایت دی، من اعان علی قتل اخی، کوم یو کس راولګېده او د مدد وکړو، مرسته وکړه د خپل مؤمن ورور مسلمان په وجله باندې، د په قتل باندې، ولو علی شطر کلمه، اگر که یوه کلمه ولې نه، یو ټکی ولې ونه وي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمائی، لقی اللہ وهو مکتوب علی عینی آئس من رحمت اللہ.
دی به د الله سبحانه وتعالی سره ملاقات کوي، د الله مخې ته به ځي او د ده په تندي باندې به یې څه لیکلي آیس من رحمت الله، چې دا سړی د خپل مؤمن رور بل ته ورښودلی و، د هغه د وجلې دپاره، د هغه د قتل دپاره د لاره ښودلې وه، د اشاره کړې وه او د خبره کړې وه، د لانجه جوړه کړې وه، د سازش جوړ کړی و. د دې انسان د قیامت په ورځ به د دې سړي په دې تندي باندې آیس من رحمت الله، چې دا سړی د الله سبحانه وتعالی د رحمت نه، د الله سبحانه وتعالی د فضل او کرم نه ناامید دی، نن به دی جهنم ته ځي. ساته ورونو ګوره یاد ساته، په دې خبره باندې ځان پوه کول پکار دي چې یوازې وجل دا نه دي چې سړی ټوپک راواخلي، یوازې وجل دا نه دي چې دی توره راواخلي او دی چاړه راواخلي او خپل ورور ووایي، نه، چې څومره سازش کیږي او په یو قتل کې ورسره څومره افراد په څه طریقې سره ملوثي، نو دا سړی الدال علی الشر کفاعله، دلالت کوونکی په شر باندې دي سیده لکه په خپله چې دا کار کړی. د مؤمن د قتل نه ځان بد ساتل پکار دي، دا اعظم الکبایر دي. په کبیره ګناهونو کې لوی کبایرو کې دا راځي چې یو مؤمن مسلمان بر ناحقه چې کوم دی نو ته ووجې، ته هغه مړ کړي. او په حدیث مبارک کې راځي چې کوم یو انسان بل مسلمان دا وواجه لقي الله وهو عليه غضبان، دی به د قیامت په ورځ د الله سبحانه وتعالی سره ملاقات کوي او په داسې حال کې به سره ملاقات کوي وهو عليه غضبان، چې الله سبحانه وتعالی په د باندې به غصه وي، چې الله په چا غصه شو نو د دې سړي خو بیړه غرقه شوه. لهذا د مسلمان دا اینه دا وړه ونه ګڼو، د خپل مسلمان په خپل ځان باندې چې کوم دی نو ملکیت نشته دی. حدیث مبارک کې راځي یو انسان دا د دې مالک نه دی چې په خپل ځان ووجي، ځان په خپل قتل کی. نن سبا چې د مونږ خودکشي وایو، دی په خپل په ځان مالک نه دی چې ځان ختم کی، ځان ووجي، بیا بل مسلمان قتلول خو لویه خبره ده. او حدیث مبارک کې راځي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې په خوانه زمانہ کې یو سړی و، د هغه په یو اندام کې تکلیف و، هغه اندام د ځانه کټ که چېرې دا تکلیف شروع کړی دی، زه به د اندام د ځانه کټ کړم جوخه به شم. چې څنګه هغه اندام د ځانه کټ که نو د هغې نه اینه روانه شو، اینه روانه شو حتی تر دې پورې چې هغه سړی د دقې اینې د وجې نه مړ شو. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې دغه سړی جهنمی دی، دا به جهنم ته ځي. او په یو روایت کې راځي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې یو سړی تنگ شو د خپل ژوند نه او د ځان مړ که، بلکې د حدیث الفاظ دي چې د غر نه ځان راغوزار که، په یو تیره شي باندې ځان وواهه. دا سړی خو ذهن کې دا وایي، نن سبا زمونږ بعضې نارینه او زنانان او جوانان هغوی څه کوي، ما وایي زهر وخوره ژوند چې کوم دی نو تنګ شوی دی چې هېڅ ته قسم غوسه شي، ګولۍ په سر باندې وچلوه، تماچه په سر کېده چې هېڅ ته قسم غوسه شي. نه، قصه دې غوسه نه شوه، قصه دې اوس شروع شوه. حدیث مبارک کې راځي کوم یو انسان ځان په کومه آله باندې مړ که عذب به یوم القیامه، د قیامت په ورځ به دقې سړي ته هم په دقه آله باندې عذاب ورکولی کېږي. که چا زهر خوړلی و هره ورځ به د قبر د دغې حالاتو نه واخله، ابد الآباده پورې د ده څه معامله دی به زهر خوري مړ کېږي، به زهر به خوري مړ کېږي، به بیا به ژوندی کېږي، بیا به مړ کېږي. که د غر او د بیلډینګ نه ځان راګوزار که، د ګټ او د کمرې نه ځان راګوزار که، نو د ده سره به دقه معامله کېږي. د قیامت د ورځې پورې او د قیامت د ورځې نه بعد د ابدالآباده پورې د سره دغه معامله وکړي. که په چاړه باندې ځان ووهه، که ځان یې تیزندي که، که ځان یې پانسي که، د دقې سړي سره به دقه معامله ټول عمر بر ابدالآباد دقه معامله کړي. نو د انسان په خپل ځان باندې باور نشته دی،
پر خپل ځان باندې ملکیت نشته دی، نو اوس ته راپاسه بل سړی وجنه. قرآن مجید کې الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. کوم یو کس راولګید مسلمان ورور یې مړ کړ، نو الله سبحانه وتعالی 15 عذابونه د دې سړي لپاره ذکر کړي. فجزاؤه جهنم. اولنې عذاب دا دی چې دا سړی خو به پټو سترګو چې کوم دی جهنم ته ځي. په پټو سترګو موږ وایو جنت ته ځي که نه، خو دا سړی به بلا شک او شبه چېرته ځي؟ جهنم ته ځي. دویم عذاب څه چې عام مؤمن چېرته کې جهنم ته لاړ شي نو څه وخته پورې به وي او بیا به ترې راوځي. خو د دې سړي په باره کې چې چا مؤمن قتل کړی دی، مسلمان خپل ورور یې وجلی دی، الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي خالدا فیها، د ده ګورئ د جهنم نه راوته ماوته نشته، دی به پکې همیشه پروت. دریم نمبر عذاب ذکر کوي وغضب الله علیه. او یوازې به په جهنم کې نه بلکې بعضې خلک به په جهنم کې په سخت عذاب کې د الله سبحانه وتعالی په سخته غوسه کې، دا سړی به هم د الله سبحانه وتعالی په سخت غضب کې پروت. او یوازې د الله سبحانه وتعالی په غضب کې نه ولعنه. او چې په جنت کې څومره افراد دي، فرشتي دي او که انسانان دي، چې څومره خلک جنت ته تللی دی، دا ټول به په ده باندې لعنت وي چې دا هغه سړی دی پلانکې وجلی، دا هغه سړی دی پلانکي په قتل کې سازش جوړ کړی. او په دې باندې هم خبره الله سبحانه وتعالی نه ختموي واعد له عذابا عظیما. او دا سړی الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي د ده دپاره ګورئ د دې نه سخت عذاب ما تیار کړی دی چې کله راشي زه به یې ورته وښیم. د یو مؤمن قتلول دا یو عظیم جرم دی ورونو، دا یو عظیمه ګناه ده. قتلول لویه خبره ده. حدیث کې راځي من جرح مؤمنا، چا چې یو خپل مؤمن ورور زخمی که زخمی لقي الله وهو عليه غضبان، دا الله سبحانه وتعالی مخې ته چې کله پیش کېږي نو الله سبحانه وتعالی به ورته سخت غوسه وي. دا ما پیدا کړی ته ځان له پټۍ جوړ کړي او پوله څوک ورانه کړي نو ته اوچتېږي او راخلاصېږي او که نه. الله سبحانه وتعالی شاندار انسان یو شاهکار جوړ کړی دی، ته په هغه کې ګوتې وه، د هغه مازغه الوزه وه، د هغه نه سترګې وباسه، هغه دومره چرم ختموه چې د هغه صرف خپا او ګوته او لاس پاتې کوه. دې به تپوس نه کوي الله، دې به ضرور الله سبحانه وتعالی تپوس کوي. افسوس په هغه سړي دی چې څوک دا کار کوي. کوم چې شهید شو د هغه دپاره خو د الله سبحانه وتعالی د طرف نه لوړه مرتبه ده، او دا خو زموږ یو تاریخ را روان دی چې په دنیا کې دا قربانۍ ورکړی شوي دي. د صحابه کرامو د دور نه واخله سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه، او یو بل یو صحابي دی د احد جنگ دپاره تیاری شروع دی، دواړه یو ځای کېږي، یو بل ته وایي وروره چې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ما اورېدلي دي چې کله یو انسان د الله سبحانه وتعالی په لاره کې روان شي نو د دعا قبلیږي. د جنگ نه مخکې یو دعا کوو. سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه ورته وایي زه به دعا کوم ته به راته امین وایه. هغه وایي ټیک ته امین به درته وایم. سعد بن معاذ لاس اوچته یا الله ستا د پیغمبر په خوله باندې دا خبره مونږ په خپلو غوږونو اورېدلې ده چې کله یو انسان د الله په لاره کې وځي د ده دعا قبلیږي. نن ورځ زما مقابله د یو عظیم دشمن سره راولي چې هغه په ما باندې وار وکړي او زه په هغه باندې ګزاره وار وکړم، او د هغې د وجې نه زه د هغه سر وهم او هلته کې ګزار کړم. دا بل صحابي وایي آمین. د خپله دعا ختمه کړه. دا بل صحابي اوس دعا کوي چې زما په دعا باندې اوس ته امین وایه. ای الله
زما مقابله د یو زبردست دشمن سره راولي، د یو قوي دشمن سره راولي چې هغه په ما باندې وار وکي او زه په هغه باندې د توري گزار وکما، او ناګهانه هغه زما دا سټ وهي او زمانه سټ هغه ځای ته گزار کی، او بیا راشي زمانه سترګې وباسي، زمانه غوږونه کټ کی، او په دغه حالت کې زه د الله سبحانه وتعالی په در کې پیش شمه او الله سبحانه وتعالی تپوس وکي چې دا پتا باندې څه شوي دي، او زه الله سبحانه وتعالی ته عرض کوم چې الله زما دا سټ چې کټ شوی پروت دی، زما دا سترګې چې ایستلی شوي دي، زما دا غوږونه چې کټ شوي دي، دا صرف ستا د ذات ته قربانۍ دپاره شوي دي. بل صحابي وي آمین. جنگ شروع شو، ناګهانه یو کس راغی، دشمن د دغه صحابي سر وهي، د هغه نه سترګې وباسي، د هغه نه غوږونه چې کوم دی نو کټ کوي، او په دغه حالت کې چې کوم دی نو هغه دفن کېږي، د الله در کې به چې کوم دی نو هغه راپاسي. دغه صحابي وایي سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ چې زما د دغه ورور دعا الله سبحانه وتعالی قبول کړه، او کاش چې دا دعا ما کړې وي او زما دپاره قبول شوې وي نو څومره ښه کار به شوی وي. دا خو زمونږ د مشرانو تاریخ ته شهادت، دا خو عظیمه مرتبه ده. یو معذور صحابي دی عمرو بن جموح رضی الله تعالی عنہ، خپې شلې دي، څلور بچي په جهاد کې شریک دي او شهیدان شوي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته په خړپوسو باندې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس کوي څه دپاره رالې؟ د الله رسول اجازت راته وکړه چې میدان جنگ ته لاړ شمه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي ته خو کمزوری، ضعیف یې، معذوری، ته مه ځه. هغه ورته وایي د الله رسوله زما هم دا اراده ده، زما هم دا جذبه ده چې زه په دې خپله معذورتیا کې د شهادت په دې عظیمه مرتبه باندې فایز شمه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اجازت ورکوي چې ورشه تا ته اجازت دی. جنگیږي فقتل وقتل حتى قتل، دا وجنگیده تر دې حده پورې چې یو دشمن راغی او د دنه سر گزار کړ، هغه ځای ته ورسه. خو چې کله دی ځي دا خپله کور والا ورته وایي ته خو ما ته معلومې، هغه یو قسم ګپو سره لګی، ته خو که ور مخامخ شوې نو واپس به راغلی. دې دعا کوي چې الله جل جلاله نن چې زه میدان جنگ ته حاضر شمه ما چرته واپس رامولي. چې کله دی شهید شو نو دا کور والی راله، د شهیدانو په سب کې دی پروت دی، کور والی سوارلی ته اوچتی، اس ته اوچتی چې دی کلي ته ویسم هلته یې دفن کمه، چې څنګه په سورلی باندې ږدي نو واپس نه راځي سورلی. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس کوي چې کله دی د کور نه راته نو څه یې ویلي، کور والی ورته وایي او دا دعا غوښتې وه چې ما چرته د میدان جنگ نه الله را واپس مه کړي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وایي الله یې دعا قبوله کړې ده په دې ځای وله چې کوم دی دا قبر وکنه او دلته کې دفن. دا د معذورو حالتو. موږ خو الحمدلله په لاسونو روغ یو، په خپو روغ یو، په سترګو روغ یو، عقل هم کار کوي، موږ به هم دا قربانۍ ورکوو. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم قربانۍ ورکړي دي، خپل غاښونه چې کوم دی نو هغه د شهادت لپاره پیش کړي دي. ماشومانو قربانۍ ورکړي دي، حضرت معاذ او معاوض ماشومان صحابه کرام دي. د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ خواته ولاړ دي، او عبدالرحمن ابن عوف وایي زه یریږم چې ماشومان مې خواته ولاړ دي، هسې نه دشمن راته نقصان را ورسوي. یو راته غوږ کې وایي چې یا امې اتعرف ابا جهل، تره ابو جهل پیژنې؟ ما ورته وایي چې او پیژنم، دغه دی ولاړ دی. چې ما دا اورېدلي چې رسول الله مبارک ته دی کنځل کوي، چې کله را مخامخ شو ما ته به یې راوښی زه علاج کوم. په دې کې دا بل یو ما ته غوږ یې راله راښکته کړه چې اخفض رأسک، دا سر دې لږ راښکته کړه، اتعرف ابا جهل، ته ابو جهل پیژنې؟ ما ورته وایي چې او نعم. ما نه تپوس وکړه چې ما دا اورېدلي دي چې هغه رسول الله مبارک ته کنځل کوي. ما ورته وایي چې او. ما ورته وایي چې ما لک بأبي جهل، ته ابو جهل ته څه وایې؟ چې زه علاج کوم. چې څنګه ابو جهل را مخامخ شو، دا دومره ماشومان دي چې صحابه کرام هم عام خلک یې پروا هم نه کوي، دا ماشومان دي چېرته هسې به ګرځي. او محدثین لیکي دومره ماشومان دي چې د دوی سره کمې تورې ورسره دي، تورې د دوی نه
اوچتې دي او دنګې دي او دوی ته ښکته دي، خو ورځي او د ابو جهل سر ته هم نه وررسي. د ابو جهل په اس باندې ګزار کوي، خپې وله وهي چې خپې څنګه ووالې شوې، ابو جهل لاندې را پرېوته، دوی پې د پاسه ګزاری کوي، دومره قوت یې نشته دی چې د ابو جهل سر کټ کړي. دومره ماشومان دي. واپس راځي په دې توره باندې چې کوم دی نو وینه را بهېدلې ده د دواړو. رسول الله مبارک ته څه وایي چې ای د الله رسوله، یو وایي ما ابو جهل مړ کړی دی، بل وایي ما ابو جهل مړ کړی دی. رسول الله مبارک چې ورته وکتل د دواړو په لاسونو باندې په دې دستو باندې وینه چې کوم دی نو دا را روانه وه. رسول الله مبارک ورته وایي تاسو دواړو ابو جهل مردار کړی. زموږ تاریخ د ماشومانو، زموږ تاریخ د معذورانو، زموږ تاریخ د ځوانانو او زموږ تاریخ د زنانو. یو زنانه ده په غېږه کې ماشوم دی، ټول ماشومان شهیدان شوي دي، یو ماشوم ورته د غېږې پاتې دی. صحابه کرام هغه تیاری کوي د جهاد دپاره، د جنگ دپاره، د دین د غلبې دپاره، د اسلام د سربلندۍ دپاره تیاری کوي. دا زنانه ناسته ده او جاړي. صحابه کرام ته تپوس کوي ته ولې جاړي؟ ما د رسول الله مبارک خواته بوځئ. رسول الله مبارک خواته چې کله راوسته، رسول الله مبارک ورته وایي ولې جاړئ؟ د الله رسوله په دې جاړم کور کې مې څوک ځوان نشته دی چې ستاسو سره ولېږم او د دین دپاره وجنګېږي. نو بیا دا ماشوم مې راوړی دی، د الله رسوله په دې صحابه کرامو کې څوک وګوره که د چا سره ډال نه چې ځان بچ کړي د دشمن د تورې نه، د دشمن د وار او د ګزار نه، نو دا ماشوم دې اوچتئ او دا دې ورته نیسي چې دا ماشوم چې کوم دی نو زما د طرفه قبول شي. دا و جذبه د زنانو جذبه. نو زموږ په دې خبرو باندې کار نشته دی. شهادت دا عظیم سعادت دی. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي کوم یو انسان دا شهید شو نو د ده وینه لا ځمکې ته نه رسېدلي، د جسم دا وینه ځمکې ته نه رسېدلي چې الله سبحانه وتعالی د ده ټول ګناهونه معاف کړي. دا شهید به بار بار تمنا کوي چې ای کاش زه شهید کړی شم بیا ژوندی کړی شم، زه شهید کړی شم بیا ژوندی کړی شم، زه شهید کړی شم او بیا ژوندی کړی شم. نو لهذا مسلمانانو روم ستاسو په خدمت کې دغه عرض چې کوم شهادتونه شوي دي په دې باجوړ کې، الله سبحانه وتعالی د دغې عظیمو مجاهدینو، د دغې عظیمو مسلمانانو چې عظیمه مرتبه ورته الله سبحانه وتعالی ورکړه، د دې لپاره دعاګانې وکړو چې الله سبحانه وتعالی د دې دا شهادت په خپل در کې قبول او منظور کړي. او کوم خلکو دا کار کړی دی الله جل جلاله د دې نه د ځمکه مانځي کړي. الله سبحانه وتعالی همیشه د لپاره زموږ په دې علاقه کې، زموږ په دې پوره پاکستان کې، په پوره دنیا کې امن قائم کړي. او الله سبحانه وتعالی زموږ په زړه کې هم د شهادت د عظیمه ولوله او جذبه د همیشه د لپاره پیدا کړي. اخیری حدیث ذکر کومه، شهادت نه یریږئ مه ګورئ. حدیث کې راځي کوم یو انسان مړ شو او د ده په زړه کې د شهادت جذبه نه وه، نو دا انسان د دنیا نه چې کوم دی نو منافق لاړ. او کوم یو انسان مړ شو د شهید نه شو خو د ده په زړه کې د شهادت جذبه وه، نو دا سړی که په عام مرګ باندې هم مړ شو دا سړی د دنیا نه شهید لاړ. اوس موږ دا نه وایو چې به موږ د الله سبحانه وتعالی امتحان راولي، خو که چېرته امتحان راغی نو دا به زموږ دپاره انشاءالله تعالی د سعادت ذریعه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.